أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين وكسان يجتنبون چبچکیږي کځان بچکی کبائر الاثم دغټ گناهوننا والفواحش او د بهای کاروننا واذا هر کلمه چې ما غضبوا اغا چې غیب غصه شي هم اغو یغفرون ما فی واذا ما غضبوا هم یغفرون او کله چې غوی غصه شي نو معافي کوي بیا دغه چې انسان په غصه کې خپل قابو کې نه او د خپل نفس په قابو کې وي او معافي کوي بیا او غصه کې معافي کول اسانه خبره نه بلکې دا د مؤمنانو صفت ته بیا والذین وکسان استجابوا چې هغه حکم منی لربهم د خپل رب واقاموا الصلاه وقائم کوي منذ امرهم او کار د دوی شورا بینهم په مشورې سره خپل منځ کې ومما رزقناهم هغه چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې والذین هغه کسان اذا اصابهم ورکل چورسیږي دوی ته البغي الظلم یعنی کله چې په دې باندې ظلم وشي هم نه دوی ينتصرون بدل اخلي دغه چې د الله قانون دار چې څومره ظلم پتاو شي یا څومره تاسو رسوک زیاتې او کینو هغه نه زیاتی کول یا دغه بدل غسل ته جایز دي خو څومره چې شوی هغه نه زیاتې بنه کوي وجزاء سيئة بدل سيئة بدي سيئة بدي مثلها داغي برابر فمن عفا بس چا چې معاف کړلا یعنی چا سره زیاته شی او معافي وکړلا واصلح او اصلاح وکړلا یعنی پزله کې نور سي ارادي یا نور څه بدنيتي نه و بلکې اصلاح کولا فاجره اجر دا على الله بالله باندې انه بشکا لا يحب يعني اغا الله لا يحب الظالمين من انا كيدا سي ظالمانو سرا ولمن انتصر او څوک چې بدل واخلي بعد ظلمه ورسته د ظلمنا ان چې په هغه باندې شوی وي د هغه ظلم بدل واخلي فاولئک بسمدغه کسان ما علیهم نشته په دوی باندې من سبیل سلار ان څه الزام دغه چې دومره زیاته پښه او نه بدل واغستو نو بدا ملامت نه ده انما بشک خبر دا د بلنه د السبيل الزام یعنی ملامتیا على الذين بغوا کسانو دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلق باندې او یبغون او فساد کوي بغاوت کوي په الارض بزمکه کوي ورانه کوي بزمکه کوي بغیر الحق پنه حق سره دغه چې حق مر باندې نشته او خامخ زیاته کوي نو اولئک هم دا کسان لهم دوی د پر عذاب د علیم دردناک ولمن صبر او البته چا چې صبر وکړو وغفر او معافي وکړه ان یقینا ذلک دا لمن عزم الامور دا د ډیر همت ولو کارونه ندي ان دا ګران کار دی چې صبر وکړو او معافي وکړي او الله په دې باندې راضي کیږي ومن يضلل الله اغثو چې گمراه کی الله فما له بس نشته هغه د پاره من ولی څوک دوست من بعده ورسد الله نه ان څوک چې الله گمراه کی به هیڅ څوک د چا دوستي هغه ته فائدہ نه ور کوي وتر الظالمین او تبغور ظالمان لما او ارکل چې دوی وګوري عذاب یقولون دی بوای هل الى مرد ایشتم د پاره سو واپس کېدل یا واپس کېدل د دینه من سبیل سلارا د واپس کېدو سلارا شته ارکل چې وګوري دی په خپل سرګ باندې جهنم د قبر عذاب یا د مرګ وتراهم او تبغوري يعرضون چې دی به پیش کول شي علیه پاغه باندې یعنی په جهنم باندې خاشعين خطبوي ټټي من الذل د ذلت د وجنا د تابعداري د وجنا سرونه بخکتنی ولي د ذلت او د سپکوالي د وجنا ينظرون دی بغوري اغیتا جهنم طرف ته اور طرف ته من طرف خفي پسترګو خکته په پټو سترګو باندې کته اوس خیال کړی کله چې ماشوم ته غوسه کوي نو هغه سرخکته کی ډېر د ملامتۍ د وجنه او بیا د سغلی غلی ګوري یا کوتک طرف ته ډانډې ته سزا ورشي طرف ته دغه رنګ حال به وي د دی هم وقال الذين اوای بغا کسان امنو چې مؤمنان دي ان الخاسرين بشک نقصان چتون کی الذين غسان خسروا انفسهم چې نقصان کې واچول خپل ځنونه او اهلیهم خپل کور ولا دغه د کور مشرغه مشکور ولا د پاره لار خودون کوي کغه خسړې وي نو خلاره او خيو کبدي نو کور ولم په دې بدی کې او په دې ظلم کې او په دې ګناه کې نه سره شریکی او خپل کور ولا یوم القیامت په ورځ د قیامت الا
خبر چه ان الظالمین بشک ظالمان د پارا بشک ظالمان فی عذاب مقیم عذاب همیش گری کبوی وما كان لهم او نبوی دوی د پاره من اولیاء څوک دوستان ینصرونهم چې مدد وکړي دوی سره من دون الله سوا د الله نه ومن يضلل الله وغسوک چې گمراه کی الله فما له بس نشته هغه د پاره من سبیل سلارا ان لار د اختلاف د وتو لار د مافي استجیبوا قبول کړي ربکم خپل رب د پاره من قبل مخکې د دینه ان یاتي چراشی یوم اغورز لا مرد له چې نشته واپس کېدل هغه د پاره من الله د الله طرفنا مالکم نشتا تاسو د پاره من ملجا ان زید پنا یوم اذن په دغه ورځ هیڅ پنا بنئ تاسو په خپل کې د تخدیده بنشي او مالکم من نکیر او نبوی تاسو د پاره څه انکار فإن اعرضوا بس کچری دی مخواړی فما ارسلناک بس تم غنی را لګل علیهم پدی باندې حفیظا نگهبان ان علیک ند پتا باندې الا البلاغ مگر رسول دی وانه بشکم اذا ارکل ازقنا چې ورسکو الانسان ته منا د خپل طرفنا رحمتا مهربانی فرح بها نو دی خوشاله باغی وان تصبهم ارکل چې ورسیږي دوی ته سیئه تکلیف بما په سبب د اعمال قدمت چې لګلی دی وړاندې ایدیهم د خپل لاسونو د دوی فان الانسان بشک انسان کفور ناشکر ده لله الله د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض د زمکه دا یخلق پیدا کوي هغه ما هغه یشا او چې غوړی یهبو ورکی هغه الله تعالی لمن یشا او چاته چې خوږی اناث لونه ويهبو ورکی الله تعالی لمن هغه چاته یشا او چې غوړی الذکور نران الکان او یزوجهم یا ورکی دواړه ذکران او اناثا خدیو جنکیانی ولکان دواړه ورکی ويجعل او کایمن هغه چاته یشا او چې غوړی هغه عقیما شند ان بچی سره ورنه کیږي ته انه بشکا علیم په هغه قادر ده وما كان او نه ده ممکنه ایس انسان د پاره له بشر انسان د پاره ان یکلمه الله چې خبر یو کې هغه سره الله الا مگر وحیا په وحی ذریعہ سره ام وراء حجاب یا ورسد د پردینا او یرسل رسولا یا رواسی پیغمبر یعنی فرشتہ فیحیا نو هغه وحی کې باذن په حکم د الله سره ما یشاء څومره چې خوخی انه بشکا علی علی شان دے لوی دے حکیم خاوند حکمت ولده وکذالک هم دغرنګ او حینم وحی کړي و الیک تا روحن روحین قران من امرنا خپل حکم سره وما كنت نویت تدری چې پوی دی مل کتاب او شری کتاب ول ایمان او شری ایمان ولکن جعلناه کړه دې مونږ دا ان دا قران نور نهدی مونږ لار خو به په دې ذریعہ سره من نشا او چاتم چې خوښ شي من عبادنا د خپل بندگانو نا وانکو بشکت لتهدی البته هدایت کوي ته الی صراط مستقیم دلار برابر سیدا صراط الله الذي لارد الله الذي غزات دالا له جهاد پر ما فی السماوات غس چې په اسمانونو کې دی او ما فی الارض غس چې په زمکه کې دی الا خبر شي الی الله بشک الله د پر تصير الامور واپس کېدل د ټولو کارونو دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون